بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم جی عرفان دورانی. تاسو ګورئ جی پیام خیبر. نن په جلوزو کې موجود یو پروفیسر ډاکټر رضوان الله خټک صاحب امیدوار برای صوبائی اسمبلی ای چې دی پی کې 87 نه الیکشن د جماعت اسلامی په ټیکټ باندې لړاوي. یو دستوی به جوړو داسې کارونه به کوو چې هغه بل چا نه یې کړي او د اخلاقو د اسلام او د مذهب دایرې په ننه نو انشاءالله مایسوتوب نه او په دې کې به د مینې سره محبت سره نه د ووټ ورکول ګرځېدل دي او صرف دا یو یو آس یو امید ده که دا ختم شو د عمل ګوره بیا نشته الهي سارا بولي هغه ډاکوان دي هغه منی لانډرینګ والا دي هغه غداران دي چې د شپې چې امریکا ورته ټلیفون نه یې کړه کنه ته په خدای کښېنو که چې هېڅ څه نشي کولی نو الله ته وګورئ خدای ته وګورئ او دې پرې دا ووټ نه ده چې کوم په ټول ملک کې صرف دا چې موږ چې ټول ملک کې جماعت اسلامي راشي نو بیا تاسو د دې رزلټ وګورئ چې څه وایي ځکه چې دا زه پېژنم ټول ملکان په پیران خلک دي په ټولو چې څومره فیصلې دی کوي هغه یې په میرټ باندې هغه یې په اصولو باندې نو انشاءالله الله ته منظور وي ما خپله چایانې مایانې شروع شوي دي خلک یې موږ به یو ارګنایز طریقې سره دا کمپین چلو زه ولې لکه خټک خپل ګورم ځکه چې حجرو ته چا ته لاړ نه شي دا بیا خفه کېږي هغې نه بعد به که خیر دا نور طرف ته بیا ګرځو ټول ناظمین چې څومره موږ مشران دي د دې په سلا سره او موږ به حجرو ته ځو هغې ته به حقیقت وړاندې کوو او د هغې مطابق به که خیر که لوی خدای ته منظور وي انشاءالله دا سیټ به خامخا موږ ګټو رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी मैं इसलिए मुसलमान मैं इसलिए नमाजी د ټولو نه مخکې خو د رب کائنات شکر ادا کوم چې مونږ یې په یو داسې محفل کې رايوځای کړي یو چې هغه د دې علاقې د انتخابي دفتر د افتتاح وکړه او مونږ له دا مقرره کړه چې مونږ په دې کې شمولیت وکړو او الحمدلله مونږ په دې باندې فخر کوو چې جماعت اسلامي پی کې 87 تاسو ته یو داسې کینډیډیټ مونږ ته راوستو زه په دې باندې د پی کې 87 د ټولو ارکانو او د کارکنانو شکریه ادا کوم. بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب قابل قدر حاجی عنایت الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع نوشہرہ، جناب پروفیسر ڈاکٹر رضوان اللہ خٹک صاحب امیدوار جماعت اسلامی پی کے 87، جناب مسعود خان صاحب امیدوار امیر جماعت اسلامی پی کے 87، نور پر سٹیج کا ناس قابل قدر عزتمند مشران اور زمان مخت ناس مٹور مشران اور کشران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما عزتمندو مشرانو ډېر قیمتي خبرې وکړې فخر دی او د شکریا ادا کوو چې هغه پی کې 87 نه مونږ ته ډاکټر پروفیسر رضوان صاحب نه یو مخلص غونې سړی راکو ټولو خلکو په ډاکټر رضوان صاحب باندې ټرسټ دی او انشاءالله باری تعداد سره به انشاءالله کامیابی او انشاءالله ورځ لرنه کله الیکشن راشي په خپل پته لګي انشاءالله هر قدم چې ګوري ډاکټر رضوان صاحب आवाज اوچتيږي ځکه ډاکټر رضوان صاحب دا یو مخلص انسان دی همدرد انسان دی عوام سره مل جل کر دے نو عوام هم د سره محبت ته او محبت په سله کې به ان شاء الله عوام د کامیابی او ان شاء الله باری اکثر سره وټونه مرګ ان شاء الله الله دې پکې خیر واچي. بالکل وایم چې دا یو نوې چهره ده او جماعت اسلامي نه په فرست ټایم باندې د دې خټکنامي کینډیډیټ دی نو امید دی او موږ چې کوم ځکه دی په خټکنامه کې ګرځو کلی په کلی نو ډېر ښه تاثرات دي خلک وایي چې د مخکې د جماعت سره خدای تعلق شته خو به حیثیت یو سوشل ورکر هم د خلکو سره ډېر ښه
تعلقات ډېر خدمات دي دا څه کم دي دا کریمه هاوس وګورئ په دې کې مخکې ورځو کې ډېر ښه میډیکل کیمپ شو ټول خټک نامه فیضیاب شو زلوزو دا څومره کلي دي راغلي او هغه خلک دلته هغه مفت دوايانې او حتی چې چیک اپ دا ټول څه دا یو کو نو دا یو سوشل ورکر دی او یو خدمت والا کس دی نو امید ده چې ان شاء الله تعالی پی کې 87 نه ان شاء الله په بار اکسد باندې دا بالکل جی تاسو وايي ډاکټر رضوان الله خټک صاحب ولاړ دی پی کې 87 باندې جی نو سویل غواړي تاسو دی حواله مونږ دا میسج ورکو چې یو دیانتدار ایماندار سړی ته دی ووټ ورکړی شي هغه سړی ته چې هغه د علاقې دپاره څه کار کولی شي هغه کې څه ټیلنټ وي هغه کې څه داسې خوبیانې وي چې هغې سره د علاقې د ماحول سم شي او انشاءالله چې ډاکټر صاحب کې هغه کوالټیز شته دی چې هغې سره به د علاقه د مونږ د حلقه انشاءالله درسته شي سر وایي ستاسو کینډیډیټ ټاکلی شوی دی د جماعت اسلامي جی څنګه سړی دی څنګه د شخصیات باندې روشني واچوي دا جی ډېر بیداغ ډېر نډر چې څنګه ویلی شو دغسې سړی دی د یوې خبرې دا زیاتې خبرې مطلب دا چې ورته دروغ مروغې نه دي عادت نډر دی بیباک لیډر دی او انشاءالله چې د ده په قیادت کې به د مونږ دا حلقه انتهایی زیاته ترقي وکړي دا راته وایي جی ډاکټر صاحب ولاړ دی ستاسو کینډیډیټ دی جی جی بالکل دې عقل سو وایي زموږ مینوالو ته پی کې سره جی ماشاءالله دا ډاکټر صاحب ډېره ښه فیصله کړې دا ډېر نډر او بیباک او د ډېر قوم پرست انسان دا امید لرو د رب نه که دا وګټل نو علاقې کې به ډېر زیات چینج راشي څنګه ډېر زیات ایماندار او خود مختغه دی لکه دې په اوسه پورې بغیر مطلب دغه دنیا جرګې مارکې کلی قوم که موږ څه مسلې بغي کې به پیش شو د خپل د جیب نه توانونه کړي دا موږ ټول کتلی دي نو ان شاء الله دا به کوم دی پر ډېر فائدہ مند دی موږ ته پکاره دا فل سپورټ کو نوالو دی دلته میډیکل کیمپونه هم لګولي دي ډاکټر صاحب او د جماعت اسلامي چې کم ټیکټ باندې دی بدلته الیکشن کوي د ماشاء تاسو لیدې کتی شي د افیس دی او دلته چې دی عوام رائے مونږه هم واغستا عوام ډسټریکټ نوشهره تحصیل پبی کې موجود یو بیا خاص کر جلوزو کې ان شاء الله جماعت اسلامي کې ټول خدي او ډاکټر پروفیسر ډاکټر رضوان الله خټک صاحب چې دی د علاقې د پاره علي زلی او بیا ډېر لکه خواري مهنت کړې د علاقې د پاره هم نن د افیس افتتاح باقاعده طور سره وشوله اوپننګ وشولو د کمپین افیس الیکشن افیس مین افیس کې ولاړ یو دلته مونږ سره صوبایي رهنما هم د جماعت اسلامي ولاړ دي او مونږ سره نور مشران هم ولاړ دي زه به جی ډاکټر صاحب سره خبرې کوم چې د دې الیکشن حوالې سره خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ډاکټر صاحب دا راته وایي ماشاءالله ټیکټ تاسو ته ملو شو مبارک شي مهرباني جی پی کې 87 باندې فرست ټایم الیکشن جی ها نو زمون د پی کې 87 عوامو ته سم میسج ورکول غواړي بس پی کې 87 خو جی مونږ پکې زیات تر خټکنامه دا اوس ماخله د 30 تاریخ باندې به فیصله کیږي غالبا وی به هم دغه خو دا پیغام دی چې دې پره دا ووټ نه ده خدای ته دی وګوري ټول عوام چونکه د عوام د ووټ په ذریعه سره یو ښه پارټي ته ورکي چې هغه پارټي بیا نمایندګي وکړي او د خلکو او د غریبو د مسکینانو د یتیمانو چې څومره ضرورتونه دي او د الله او د هغه نظام په دې ځمکه باندې قایم کړي د هغې مطابق موږ ژوند تیر کو او هغې خدمتونه وکړو نو بس دغې دپاره انشاءالله ټولو ته خواست دی چې جماعت اسلامي نه صرف دلته بلکې ټول پاکستان کې سپورټ کړي دا ده چې الحمدلله جی زه موږ هغه برینډ ډاکټرانو کې راځو میاشت کې زما نمبر یو 30 پورې زه مریضان ګورم خو هفته اتوار او ورسره به اوس د دې کار دپاره چونکې دا دومره عظیمه پارټي ده او دومره ښه پارټي ده د شورونه زه دوی پیژنم نږدې نه او لوی خدای دې رضایي په دې علاقې کې خصوصا که زه څومره روغ ما کړي دي یا چاته ورشم نو مونږ ډېر قدر سره زما خبره مني نو زه یم چې که چیرې یو دا قیادت شي اسمبلی لیول باندې سړی یو ښایسته پریزنټیشن د پارټۍ هم کولی شي او خلکو ته پته ولګي چې یاره دا پارټي بنیادي دا څنګه نو دا ډېره خوږه زه پکې پاتې یم شورونه هر لحاظ سره په دې کې څه کمی نشته موږ یو چې دا میسج ښه ورسیږي او دې میسج په ذریعه سره ټول ملک
ځکه چې حل اخیرنی حل په دنیا کې نه کنه چې چرته دی اسلامي دی بل نشته دا د قرآن او د خدای او د رسول حکم دی چې دینه بغیر چې کوم د زندگی تیرول او کامیابی نشته نه د دې دنیا کامیابی ده او نه د غیر دنیا نو دا مو ایمان دی ما ورته ټیم ویسته او که خیری د ټیم کې به موږ خپل چې کومه ذمہواری زه به هغه ډېر ښه طریقې سره انشاءالله کوم صوبایي رهنما هم ولاړ دي سره هم خبرې کوو نن دا پروګرام شوی دی السلام علیکم وعلیکم السلام نن دا پروګرام وشو چې افتتام وشو خوشاین دی جی جی بس موږ له خو ډاکټر رضوان الله خټک صاحب خدای پاک چې دی نو ډېر ښکلی کینډیډیټ د پی کې 87 د خلکو دپاره راکړو او نن چې دا کوم ملګري دلته کې راجمع شوي انشاءالله د ټولو دا عزم دی چې موږ به کور ته دا پیغام رسو او دا میسج به رسو او دې وخت کې ضرورت دی چې موږ یو جهادي جذبه باندې د خپل ملک پاکستان د سمولو او دې ته د یو ښکلی او ښه د خدای نه یریدونکي او اهل قیادت چې دی له ورکو ځکه چې دې مسله صرف د قیادت ده زموږ ته چې څومره لیډران میلو شوي دي د بدقسمتۍ نه هغوی دا ملک ونه شو چلولی د هغوی نه پاتې شو نن چې د کم پاکستان کمه تحفه دې موږ له راکړې ده نو په هغې باندې موږ لکه په دنیا کې خپل خواله نشو خوره جره غني مونږه څه تورزن یو او یا زمونږ د ملک ډېر ښکلی ملک دی مونږ چاره څه نشو ویلی دې باره کې نو دا ډېر د افسوس خبره ده چې زمونږ ملک زمونږ قوم او دې سره سره بیا زمونږ د عوام او بیا زمونږ دین هم د دې په وجه بدنام شو ځکه چې دا خو د کلمې په نوم باندې ازاد شوی د دین او د اسلام په نوم باندې ازاد شوی نو هغه هم د ظالمانو بدنام کړ نو دې دپاره د اوس داسې یو د لیډرشپ ضرورت دی د سراج الحق صاحب په شان د پروفیسر ابراهیم صاحب په شان د مشتاق احمد خان صاحب بشان چې هغه دا پروا نه چې زه به څه پیسې را جمع کړم او زه به څه غلا غلطي وکړم زه به کوم له دوکه ورکړم یا به خپل خاندان په دې خلکو باندې مسلط کړم نه دا خبره نشته د عوامو په مشوره باندې د اسلام مطابق د قرآن او د حدیث مطابق چې مونږ د ملک صحیح کو او مونږ په دې ټوله دنیا کې د خپل ټول خلکو له دا وخیو ټول عوام له ټول پاکستان له ټول دنیا له دا وخیو چې په دې ملک کې په دې قوم کې په دې پاکستان کې اهلیت شته د خلک د دې جوګري چې خپل ملک مو چلو او نور سره امداد وکړو ان شاء الله دا کار موږ کوو ډیر مننه جی مونږ سره جی او ډیر خوږ مشر د جماعت اسلامي رهنما ولاړ دي سره هم خبرې اترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو خو جی ماشاءالله ډیر ښه بیان هم کو دعا مو شوله او دې تاسو یو میسج هم ورکو زموږ مینوالو ته هم د جماعت اسلامي د اړخ نه یو میسج ورکړي چې کم نن کینډیډیټ ټاکل شوی بس زموږ مشرانو خبرو کې صرف دومره وایم چې سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامي پاکستان مرکز د طرف نه او پروفیسر ابراهیم خان صاحب د صوبې د طرف نه او ازین الرحمن صاحب د ځلانو خار د جماعت اسلامي طرف نه جماعت اسلامي څومره زموږ بورډونه د انتخاباتو دی په کې 87 یو شبنم ورکو تازه هوا کا جون کې ورکا اوس د دې کار دی او د امتحان دی چې دا کامیابی اهل قیادت ورکو او خ نار قیادت ورکو اهل قیادت ورکو په هر څه باندې پوره قیادت ورکو او د دې امتحان دی چې دا کامیابی کنه کامیابی او ځان د پاره د دنیا او د آخرت کامیابی غواړي کنه غواړي مننه جی پی کې 87 جی جلوزی کی ولاړیو جی ډیر خوږ پروفیسر ډاکټر رضوان الله خټک صاحب په پاټه باندې هم اعتماد دی او په دې باندې هم اعتماد کړی دی دې ته ټیکټ ورکړی دی او نن چې د دې په افیس کې ولاړیو یقینا دا ټول ورکر کارکنان د دې راوتی دي افیس ته دا هو چاته میسج نه دیتلې نو کمتر راغلی دي کله چې د دې جلسه جلوس شروع شي نو بیا به تاسو یو ګمبیر تعداد ګوري تاسو ګوري جی پیام خیبر زیم عرفان درانی لوی الله په امان